خورشید استاد نو استادي خو یو ډېر ښه پیشه ده استادي خو یو ډېره ښه پیشه ده محترمه پیشه ده زه په نیشنل هایوے کې په سن 86 87 88 کې اے ډیپارټمنټ په اسلام آباد کې خو چې کله شهید لندیب عمرزی د کالج صدر شو نو ما هغه نوکري پرېښوه او زه چې کوم دی نو رالم د علنزیب شهید لندیب عمرزی په بیک ودرېدم او بیا په دغه وخت کې په 90 کې زما د ټیچرۍ اډر هم وشو ورسره نو هغه هم ما پرېښوده خو دا دونه سپک نظر دی پیشې تکړې د استادۍ خو ډېر دی کې د جومات استاد هم را دی کې د سکول استاد هم را دی دی کې د هر یو شي استاد نه دی پیشې ته موږ درون ګورو زه په دې فخر کوم بیا وی چې د استاد سره دا ګنمینان پولیس دا رونو وګوره دا داخلي چیټۍ ده ترټ چې خورشید عمرزی ته انډرلاین ده خورشید عمرزی ته کم ترټ تداري نوم دی پکې سابقه منشتر ارشید عمرزی ته کم ترټ دی په هغې کې باقاعده د هغه نوم دی دا موږ ته د وزیر داخلې نه چیټۍ راغلې ده دا چیټۍ د آی جي په آفس کې ریکارډ دی وکتي چې پروت وي په سپیشل برانچ کې به پرته وي دا په ډي پي او آفس کې ریکارډ دی چې پرته وي په ډي آی جي آفس کې به پرته دا دی وکتي شي په ډي سي آفس کې به پرته دا چیټۍ دی وکتي شي موږ ته ترټ موږ ته څه دی خورشید عمرزی ته ترټ ارشد عمرزی ته ترټ د دشمنو د هر څه نه علاوه او ما په پولیس څه ته قبضې نه دي اخیستې او نه ما پولیس غلط استعمال کړی نه به استعمال کړم ما سره 19 کاله د پولیسو شو څو کاله 19 ودې ګوري ریکارډ دی ګوري تاریخ دی ګوري شهید لندیب عمرزی نه دی چې د جلسې جلوس سره ځان سره ګنمین نه وباسم د خپل حفاظت دپاره نو کومه موقع کې به وباسم ځان سره به کور کې په کمره کې کینوم نه کمره کې به نه کینوم وروره دا چې د جلسې لودم جلوس لودم میټینګ لودم دا به ما سره په هغه موقع موجود وي دا به ما سره وي نو دا ما ته ترټ دا د داخلې نه دا چیټۍ راغلې ده دا ما ته ترټ دی ټیک ده او استاد به پاتم یا کال یا نیم نو زه دا وایم چې زه خورشید عمرزی یم ټول عمر مې خدمت کړی دی ټول عمر مې سیاست کړی دی او اوس په فرنټ رالم او په فرنټ په یم او بیا به اوس پورې په بیک وم اوس په فرنټ یم انشاءالله نو زه د پریس د رونو دړه د اخلاصو شکریه ادا کوم او د غریبانانو رونو د ضلعي صدر زموږ عزیز الله خان او د تحریک انصاف د تنظیم د ټولو دړه د اخلاصه او د مشرانو کشرانو امزولو د پریس رونو دړه د اخلاصو شکریه ادا کوم چې زموږ ګوره زیاتي دشمني هیڅ چا سره نشته هغه د قوم په خدمت کې شهید شوی دی د علاقې په خدمت کې شهید شوی دی او چې هغه شهید شوی دی د هغې نه پس چې د ما مشر ورور خورشید عمرزی ستاسو مخامخ ناست دی هغه چې کومه وعده کړې ده د شهید لمزیب عمرزی ملګرو یا د هغه خاندان چې کومه وعده کړې ده چې د شهید میشن به چلو چې څنګه هغه شپې ورځې او ګرمۍ یخنۍ ته نه دي کتلې د هرې پارټۍ خدمت کړی دی همغه شانتې به انشاءالله د هغه میشن جاري ساتو او سر ته به انشاءالله رسو موږ چې نن په کومه پارټۍ کې وو پاکستان تحریک انصاف د هغوی منشور زه چې کومې پارټۍ کې وم مخکې چې د ما شهید لمزیب عمرزی ورور چې هم و چې څنګه په صداقت هم چې دی په هغه کې د دې قوم او د دې علاقې د دې ضلعې د دې پښتنو د دې غریبانانو خدمت کړی دی انشاءالله دا هم ایمان دی چې همغه شان خدمت په پاکستان تحریک انصاف په دې پارټۍ کې او د پاکستان تحریک انصاف د منشور مطابق د دې قوم د دې علاقې د دې پښتنو د دې غریبانانو خدمت په کوو مختلفو څیزونه دې ضلع کې رالل منګه ولیدل تاسو ولیدله
یوه خبره کومه جي زما ورور چې څنګه ما تاسو ته ډیټیل سره ووي چې هغه د هر چا خدمت کړی دی وروره که دلته دې ضلع کې نه که دې صوبه کې نه که دې ملک کې چې څنګه زما ورور چې دی د غریبانانو په سر چې دی په هر مشکل کې لاس یې ښودی دی د هر مظلوم په سر یې لاس یې ښودی دی د ظالم لاس یې نیولی دی همقه شانته به انشاءالله د هغه شهید ورور چې دی هغه سلسله مخکې بوځم چې څنګه چې دی هغه د دې قوم دپاره خپله وینه توی کړه که زمونږ پکې توی شي نو دا د انسانیت خدمت دی دا د الله د مخلوق خدمت دی دا به تر مرګه پورې زه جاري ساتم د دې مظلومانو سر به زه د دوی په سر به د ما لاس پروتي د غریب سړي په سر به د ما لاس پروتي د مظلوم لاس په چې دی د ظالم لاس په چې دی هغه زه نیسمه د هغه شهید میشن به جاري ساتم کم پریس کانفرنس پکې ده نو هغې کې 2 پهلوګانې وي هغې باندې ډیټیل ډسکشن کېده او هر اینګل اړخ ته هر اینګل اړخ ته کتلې کېدل چې زمونږ په دې علاقه باندې څه روان دي څه نه دي روان خو څه شورټي لنډو ټکو کې به ده ووایم چې کو موږ منې کړي شو د پارټۍ مشر منې کړو هغوی موږ له څه شورټي راکړه څه ګارنټي یې راکړه موږ چې ته په کومه طریقه باندې د دې علاقې د خلکو دپاره کوم چې مظلومه طبقه وه د هغوی سره د ښېګړې دپاره کومه ګارنټي غوښته موږ ته هغه شورټي میلاو شوه انشاءالله تعالی 2 ورځې کې به فضل محمد خان راشي تاسو به په خپله باندې تاسو ته به موږ ریکویسټ دوباره وکړو تاسو ته به هغوی به راسره شیر کړي په خپل ځاني باندې